ایما عزیزانو د دې رجب په میاشت کې په شلم یا په 22 تاریخ اختلاف د علماو په بنا باندې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ وفات شوی دی. نن 19 رجب دی، نو د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ موضوع په بیانېږي. امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دا د مکې مکرمې اوسېدونکی و. د پلار نوم سفیان رضی الله تعالی عنہ دی. د مور نوم هند رضی الله تعالی عنها ده، او د نبوت نه 15 کال مخکې پیدا شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیغمبري نه و میلاو چې دا الله پیدا کړ. ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ سره ډېره مینه محبت کو. امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ وړوکی و، او امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ به د بادشاهانو عادتونه کول. د شاهانو عادتونه پکې موجود وو. یو ځل هندا خپله مورې فرمای، دغه ټایم کې ایمان نه دی راوړی، خو لیکن یو ځل وی چې زما دا بچی عادتونه دا د سردارانو دي. سفیان هم په دغه ټایم کې ایمان نه و راوړی. سفیان رضی الله تعالی عنہ ورته فرمای، وی داسې معلومیږي چې زه د مکې سردار یم، مشر یم د کافرو، نو زما ځای به دا بچی نیسي. هنده ورته وایي چې ای خاونده، زما بچی د یو قبیلې سردار نه ښکاري، بلکې دا د عربو سردار پکار دی. د ده عادتونه د عربو د بادشاهانو غوندې دي. او حدیث شریف کې راځي، مفهوم مبارک یې داسې دی، وی نبي علیه السلام یو ځل دا ولیدو په وړوکوالي کې چې را روان و. نبی علیه السلام چې ورته وکتل، اوی فرمایل چې د ده عادتونه په دې وړوکوالۍ کې دا د بادشاهانو غوندې دي. د ده په ماشومتوب کې زندګي د ماشومانو غوندې نه وه. په دومره کم عمرۍ کې به د ده عادت لکه د لوی سړي، لکه د بادشاهانو غوندې عادت پکې پروت. چې چا به لیده هغه به ویل چې دا ماشوم د ماشومانو نه مختلف دی و انداز د بادشاهانو غوندې دی. امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د حدیبیې په ورځ ایمان راوړی دی. په 6 هجرت کال په آخرۍ کې نبی علیہ السلام عمرې ته راځي. بیا ورپسې فوراً د هجرت 9 کال شروع کیږي، او دا په دغه ټایم کې د 18 کالو عمر کې دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیې ته راورسېده. کافرو عمرې ته پرې نه ښوده.
د ده په زړه کې غیرت پیدا شه چې ولې نبي علیه الصلاة وسلام دا زمونږ کافر عمرې ته نه پرېږدي نو ایمان یې راوړه خو پټ یو ځل مور ته راغی اوس ایمان یې راوړی دی مور ته وایي وی مورې وی زما دا بابا جان سفیان دا ولې ایمان نه راوړي ځکه چې زمونږ دا دین دا ما ته بهتر نه ښکاري کم دین چې د نبي علیه السلام بهتر دی ما ته ښه ډېر ښه ښکاري مور ورته وایي بچیه غلی شه که پلار نه دې پته ولګېده بیا به دې پرېږدې نه دي ولې سفیان هغه انسان و د کفر په حالت کې چې د ټولو نه زیاته بغض او کینه په زړه د ده کې هغه د نبي علیه السلام پرته وه نبي علیه السلام سره پلار څه کې چې د نبي علیه السلام د خاندان سره به یې نه لګېده حالانکه د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د سفیان چې پلارو د دې نسب او د نبی علیه السلام نسب چې کله را یوځای کېده نو د دواړو په نیکونو کې عبد مناف راځي په پنځم پشت کې سفیان او نبی علیه السلام دا خپلوانو پنځم پشت کې غوره نیکۍ د دواړو نیکو دومره نږدې تعلق لیکن امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ایمان خو پټ ساتل ایمان یې نه څرګنداو کله چې د فتح مکې په ورځ نبی علیه السلام بیا حمله وکړه په مکه مکرمه باندې نو په مسجد رایه کې هلته دا جومات مخکې نه اوس جوړ دی د ابوجهل د باترومونو په ګس طرف چې مزل وکړي دلته نږدې د مسجد جن سره دې خوا دلته کې دا مسجد رایه اوس جومات جوړ شوی دی په دغه ځای کې نبي علیه السلام صحابه سره مشوره وکړه څه وکړو مکه مکرمه خو فتح شوه نو نبی علیه السلام وفرمایل زه به هغه څه کوم چې یوسف علیه السلام د خپل ورونو سره کړي مې ما معاف کړه نو بیا یې وفرمایل چې څوک د سفیان د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د پلار کور ته ننوته هغه به په امن کې وي نو کافرو به منډې والې د سفیان رضی الله تعالی عنہ کور ته به ننوت نو په دغه کال باندې سفیان رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړ پلار او امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د مکې فتح په ورځ باندې خپل ایمان ښکاره ایمان یې راوړ او په دومره لږه موده کې په شمېر یو نیم دوه کالو کې د نبي علیه السلام سره کاتب وحی جوړ شه دا قرآن به چې لیکو نو پنځه یا شپږ کاتب وحی دي بدایه و نهایه ذکر کړي په هغې کې یو امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دی معجم کبیر کې هم دا حواله شته چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ کاتب وحی و قرآن به یې لیکلو دا ځکه ویمه چې ډېر جاهل خلک اوس هم شته چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په شام کې ګستاخیانې کوي او خلک هغه ته عالم وایي او امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت و کله چې دله بادشاهي میلاو شوه په شام کې نو په نیم عرب ملکونو باندې د ده بادشاهت و ګورنر و ولې د ده زندګي په ماشومتوب کې د بادشاهانو وه نبي علیه السلام هم وله زیری ورکړی و عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ام حبیبه رضی الله تعالی عنها
دا د نبی علیه السلام بیبي وه او چې د نبی علیه السلام بیبي شوه زمونږ مور شوه او چې زمونږ مور شوه نو د ام حبیبي رضی الله تعالی عنه ورور هغه امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دی نو امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د ټولو مسلمانانو ماما نو ظالمه ته چې په امیر معاویه رضی الله تعالی عنه پسې بد وایي ته خو په خپل سکه ماما پسې بد وایي خال المؤمنین امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د ټولو مؤمنانو مسلمانانو ماما دی نو کور کې تشریف فرماوه او په دې کې نبی علیه السلام هم راغی کېناست لږ ټیم نه و تېر عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ګیټ وټکېده وی ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورغله او ګیټ ته چې ورته آواز وکړو من انت فی الباب څوک دی چې په دروازه کې ولاړ یې ورته فرمایي امیر معاویه رضی الله تعالی عنه یم ورته فرمایي راځه وروره را دننه شو وی کله چې کور ته را دننوته نبی علیه السلام چې ورته وکته نو په غوږ کې یې د خپل پین دا یې ښودی دی هغه قلم نبی علیه السلام ورته وفرمیل ای امیر معاویه رضی الله تعالی عنه ستا په دې غوږ کې دا قلم ولې پروت دی وی د الله پیغمبره زه ستاسو وحي دا زه ځکه په قلم په غوږ کې تیار ګرځوم چې څنګه تاسو باندې وحي راځي نو ما ته تاسو بیا قرآن وایئ نو زه فورا لیکم ځکه چې دا رکاوټ ما ته پیدا نه شي چې او زما نه قلم هلته پاتې دی نو ځکه یې تیار غوږ کې ګرځوم نبی علیه السلام ورته فرمایي وی امیر معاویه رضی الله تعالی عنه ستا به څه حالت وي چې تاله الله رب العزت خلافت درکړي بادشاهت درکړي ام حبیبه رضی الله تعالی عنها سیب ته ناسته وه راپاڅېده او نبي علیه السلام ته مخامخ کېناسته وی ای پیغمبره مبارکه زما رور ته به بادشاهت میلاویږي وی وی ستا رور ته به بادشاهت میلاویږي خو نبی علیه السلام وله اوس دلته دعام کوي اللهم اغفر له فی الآخرة والأولى یا الله امیر معاویه رضی الله تعالی عنه مغفرت وکړه او یا الله په دنیا او په آخرت کې دعاو کې مغفرت وکړه او دا به بادشاه جوړېږي نبی علیه السلام بشنکویي څومره کاله مخکې ورکړې کم او بیش 30 سال مخکې ورکړې وه چې دا به بادشاه جوړېږي اے مسلمانه چې یو صحابي ته دومره مرتبه نبی علیه السلام په اول ځل ورکړې ده نو د دې زمانې څه پوجا مولا دی یا څه پوجا سړی به یا به څه انجینیر به یا به د ده حیثیت څه چې هغه ظالم راپاسي او زمونږ په امیر معاویه رضی الله تعالی عنه باندې رد قسم په الله دا د هغه د تاریخ نه ناخبره وي امیر معاویه رضی الله تعالی عنه پسې دغسې تهمتونه او که بعضې خلک وایي نو یاد وساتئ بعضې خلک هم ډرامې کوي نو زه داسې ته اوس یو عجیبه حدیث وایم ابن عباس رضی الله تعالی عنه داسې شخصیت دی چې هغه زموږ مخالفین هم د ابن عباس رضی الله تعالی عنه تابعدارۍ نه مخ نشي اړولی هغه په خپله فرمایي و یو ځل مونږ ناستو د نبي علیه السلام سره او په دې کې وحی په نبي علیه السلام راغله او فرمایي جبرائیل علیه السلام راغلی دی صحابو ته نه ښکارېده وی جبرائیل علیه السلام راغلی دی او عرض کوي د الله پیغمبره
په امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ باندې زما سلام ووایا او ځکه د ده سره محبت کوه چې دا د الله رب العزت وحی لیکي هغه قرآن مجید دومره لویه مرتبه چې د اسمان نه جبرائیل علیه السلام صرف د سلام دپاره راځي او سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وزه په اریحا علاقه کې هلته کې یو جومات او دغه جومات اول ګرجه وه او بیا الله پاک د فتوحاتو نه بعد هلته الله جومات جوړ کړ د مسلمانانو په لاسونو سره فرمایي زه وده وم وی خوب ګورم چې خوب کې یو هیبت را باندې راغی او راپاڅېدم وی چې ومې کته په جومات کې ما ته مخامخ زمری ولاړ دی اوس دا زمری راته په ویښه ولاړ دی خوب کې ویرېدم چې راپاڅېدم زمری ولاړ دی وی هغه زمري نه زه ګبراو شوم ویرېدم وی هغه زمری ما ته متوجه شو او ما ته عرض وکړ چې یارېږمه زه د الله رب العزت ته طرف نه راغلی یم او تا ته راغلی یم او واوره امیر معاویه رضی الله تعالی عنه هغه له د جنت زیری ورکړه وی ما ورته وفرمایل چې کوم امیر معاویه رضی الله تعالی عنه معاویه خو ډېر نومونه دي بخاری شریف کې کم او بیش 20 نومونه د معاویه باندې مشهور دي هغه زمری ورته وایي چې معاویه بن سفیان رضی الله تعالی عنه ته د جنت زیری ورکړه او زمری په ګیټ ووته او غیب شو فرمایي وی زه د دغې ورځې نه دې نه مخکې مې مینه خو دې نه بعد مې ورسره مینه محبت لور سیوا ہے زناور او نبی علیہ السلام فرمائی بخاری شریف کی مستند او صحیح روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی یو قافله بزی واغه به جهاد کوي او دغه تک په سمندر باندې کیږي وې دغه جهاد دا د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په وخت کې شوه او د دې مشر د دې لیډر هغه امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ او نبی علیہ السلام فرمایلی دي په دې حدیث مبارک څوک چې په دې سمندري جهاد کې چا شرکت وکړه نبی علیہ السلام فرمایي دا جنتی دی نو چې یو صحابي د جنت ټیکټ ولا نبی علیہ السلام په ژوندونو ورکوي نو بیا څنګه ته انکار او په دې کې کم او بیش 20 یا زیات او کم او بیش صحابه او تابعین شرکت کړی دی په دغه جهاد په دې سمندري بیړۍ او په دې لیډر مشر امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ او بیا فرمایي وی امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته چې کله بادشاهت اول گورنر او بیا ولا د شام بادشاهت ټول میلاو شي فرمای ابو جیش رحمه الله وی زه صرف په دوه ډیپټو باندې مقرر کړی و یو ډیپټي زما دا وه چې ته به زما په دې بادشاهت کې ګرځې د ورځې او تپوس به کې چې په کوم کور کې ماشوم پیدا شوی یا ماشومه جینۍ پیدا شوی یو دا دویم دا چې زما د بادشاهت حدودو ته ګوره چې کم مسافر خلک راځي هغې تپوس بم کې چا ورته وویل چې دا ولې وی دا ځکه چې مسافر به و نو د هغې روټۍ به بیت المال نه دپاره زه امیر معاویه رضی الله تعالی عنه مقرر کړی وم چې هغې له به روټۍ رسېدي مسافرو ته او دویمه دا چې بچی به په کم کور کې پیدا و هغه ته به د بیت المال نه وظیفه جاري شوه
نن چې کافر کامیاب دي د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ تاریخ یې پړاو کړی دی. مسلمانه ما و تا کې کافرو هغه ګندګي راته نه کړې ده چې صحابه یې رانه پرې نه خود پاک، نعوذ بالله من ذلک. مسلمان په دې کې لګیا دی، دغه صحابي ستا دی او دا زما دی، او دغه صحابي نعوذ بالله من ذلک دا چې کوم دی د صحابو پسې به دې ربې ویلې او دا صحابي به پسې نه ویلې، ته په دې کې لګیا یې. که د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ او د علي رضی الله تعالی عنہ په خپلو کې کم بحث راغلی، مسلمانه په هغې ځان پوه کا. عثمان رضی الله تعالی عنہ چې شهید کړه خوارجو د شیعاګانو، نو بیا علي رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چې 2000 کسان دا په مدینه مبارکه کې موجود دي، قصاص فی الحال نه اخلي. و امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په شام کې او په دغه ټیم کې گورنر و، هغه وفرمایل چې نه قصاص به اوس فورا اخلو. په دې دوو خبرو د دواړو په خپلو کې مباحثه شوه، حالن کې دواړو اجتهاد کړی او دواړه په قرآن او حدیث روان، لیکن د دې بحث د وجې نه امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ نه غوندې خفه شه، ورته عرض یې وکړ چې جي ګوره قصاص واخلې. هغه ورته فرمایي علي رضی الله لږ صبر وکړه چې زه تیار شم، د خوارج پراته دي په مدینه مبارکه کې، او که موږ دغه 2-3 کسان خنزیران مرداران کړو نو دلته به اختلاف جوړ شي او په مدینه مبارکه کې به وینه توی شي، او زه دا نه غواړم چې زما د حبیب په وطن کې دې وینه توی شي. دغه معمولي اختلاف، دا اختلاف هم نو، ټول علما په دې متفق دي چې د دواړو ته الله په قدر ورکړ، اجتهاد یې کړی. او دومره به د یو بل سره مینه محبت قیصر روم ته پته ولګېده چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ او علي رضی الله تعالی عنہ په خپلو کې وران شوي، حالن کې وران نه و. دا په کور کې د مور او پلار او د زوی او د پلار هم راځي. یو سره وایي دا کار دې نن وکړه، بل وایي نه نه اوس به یې کوو، نن سبا ته یې نه پرېږدو. نو دا اختلاف خو نه دی، دا خو ښه مشوره ده. نو هغه باچا وویله امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته، وایي زه ستاسو ولاړ یم، هغه کافرو، او چې څه خبرې ما ته خبره وکړه چې ورشم په علي رضی الله حمله وکړم په مدینه مبارکه کې. امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته څه فرمایي؟ ای کافره واوره، زما د په الله قسم وي که مدینې مبارکې طرف ته دې مخ وګرځو ستا مخالف به اول زه ولاړ کېدم. نو افسوس دا دی چې خلک وایي رښتیا راځي د هغو کلي وران کړی. نن مسلمان هم باقاعده د یو کس د خولې نه مې اورېدلي دي، مسلمان ځان ته وایي، مسلمان، کافر پرېږده، هغه وایي امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ اختلافي صحابي دی. هو مای ظالمه، دا کومه خبره دې وکړه، دې باندې خو ایمان نه خلاصېږي. نبی علیہ السلام فرمایي جنتی دی، سمندر جهاد کې چا شرکت وکړه، ته وایې اختلافي دی. اوس خپله موازنه د نبی علیہ السلام د حدیث سره وکړه. د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په دې دنیا کې چې دا بعضې قوانین دي، دا د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ تاریخ د انګریزانو د لندن د امریکې د یورپ سټډي کړی او دغه عمل یې راوچت کړی ماشومانو ته چې پیدا شي وظیفه جاري شي د بیت المال نه. ما ورته په اختلاف کې واچو چې دا تاریخ ونه ګوري. الله مو دې مات کړي، په څه به ووایو. او چې کله وفات کېږي امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ نو خپلې بیبي ته وایي چې بیبي زه وفات کېدو والا یم، شاید زما د بیماري داسې ده چې زه ژوندی پاتې نه شم. او ورته فرمایي وی یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام اودس کو او زه ورغلم او هغه کوزه لوټه ما ونیوه او نبي علیه الصلاة والسلام ته مې اوبه اچول. وی کله چې اودس وکړو ما ته یې وفرمایل چې معاویه رضی الله تعالی عنہ زه تاله څه شی درکړم؟
کمیس دل خپل درکم وای ما ورته عرض وکړو د الله پیغمبر خپل کمیس راکړې که نه نو نبي علیه السلام خپل کمیس بل پروت و هغه بل کمیس یې لرې که هغه یې واچو دا یې نبي علیه السلام دله په تحفه کې ورکړ وی دا واله نو ورته فرمایي ای کور والا زه چې کله وفات شم هغه کمیس ما نه دی اچولی د هغې مودې نه 78 سال عمر یې دی څومره کالونه وشو کم او بیش 45 یا 50 سال کېږي وایي هغه کمیس ما نه دی اچولی یو خو په هغې کې ماله کفن راکړي به دا زما کفن شو او دویمه دا د نبي علیه الصلاة وسلام نوکان یو ځل کټ کړي وو و هغه ما ځان سره جمع کړي دي دغه ځای کې ګوتۍ کې پراته دي راوایله کپړه کې چې راواخیسته داسې لو غوندې یو څو نوکان وایي دا به دغه نوکان به نورم واړه واړه کټ کې او دا به راواخلې و چې کله ما قبر کې دفن کوئ نو زما په سترګو به دا واچوئ لږ غوندې یو سترګې باندې لږ غوندې بلې سترګې باندې شاید چې الله رب العزت د دې د برکته ما وبخي خپل عمل وړاندې نه کړ چې زه دومره غټ سړی یم الله مو دې معاف کړي موږ چې تهجد کې سار راپاسو جنت راته اوس انتظار کې چې کله به ورځم حالانکې هغه دا ونه فرمایه یو ځل پروت په دې بیمارۍ کې لګیا و تسبیح راخیستې وي امیر معاویه رضی الله تعالی عنه داسې تسبیح داسې راخیستې او ذکر کوي لا اله الا الله لا اله او خپل ځان ته وایي هاي هاي چې بوډا شي اوس ذکر کې په ځوانۍ کې دې څه کول هلکه ټول عمر په جهادونو کې او په دې کې تېره کړ چې اوس بوډا شي اوس د الله یاد شو اوس د الله ذکر کې چې کمزوری شو بیمار شو په کټ کې پرېوتې او چې په ژړا شو دومره وژړل حبیبي فرمایي زما پې رحم راغی چې بس چې چوپ شي امیر معاویه رضی الله تعالی عنه او یو څو ورځې بعد بیا وفات شو نو امیر معاویه رضی الله تعالی عنه هغه شخصیت ستاسو به دا خیال وي چېرې دا خو داسې زر تېرې شو قسم په الله واورئ اوس مې شاګرد ته ویل دغه دی ناست ما ورته ومې کومه موضوع بیان کړم میداني رضی الله تعالی عنه بیان کړم که دا وي امیر معاویه ما ته استاد یې تېره جمعه بیان کړې ده ما ورته ومې واوره قسم په الله که 3 میاشتې صرف ابو علي رضی الله تعالی عنه باندې بیان شروع کړم که 3 میاشتې مې طرفې بیان ونه کړ دا موضوع به نه ختمېږي زه خو دا مختصر موضوع بیان کړم خلک وایي کمسم دومره صفتې دی امیر معاویه رضی الله تعالی عنه په دې 20 یا په 22 رجب وفات شوی دا وګوره دا یو څو الفاظ ما لیکلي دي او څو واقعات مې لیکلي په دې کې نیم پاتې شو که شروع درته پرې وکړم خدای راځي چې 2-3 جمعې بیان مسلسل ته پرې نیمه ځین ته کولی شي دا خو زه مختصر کوم چې صرف عوام خبر شي چې زمونږ په دې رجب میاشت کې څه واقعات شوي په دې نورو اسلامي میاشتو کې څه واقعات شوي مونږ ته دا پته هم نشته چې علي رضی الله تعالی عنه په کمې میاشت کې پیدا شوی دا پته مونږ ته نشته 13 جمعه مې ویلي په 13 رجب پیدا شوی امیر معاویه رضی الله کله چې وفات شوی په 20 یا په 22 علماو اختلاف دي داسې خبره نه ده او معراج واقع کله شوی ده هغه په رجب نو انشاءالله که ژوند آینده جمعه به د معراج واقع بیانو کوم دې رجب کې شوې ده نو دا صرف د دې دپاره زه بیانوم چې زمونږ مسلمان خو د خپل صحابهو نه خو خبر شي که نه مونږ ته ولا دا پته نشته چې زمونږ صحابهو کله پیدا شوي کله وفات شوي شان یې څه خو چې دا موبایل سره خوړلی اوچت کې په دې کې به څه خنزیران تاسو د مخې را راځي هغې به په امیر معاویه رضی الله تعالی عنه پسې لګوي خبرې به کوي داسې ده که نه ده یو حدیث ډېر مشهور دی شک ایمونات هم نه درته بیانوم خو افسوس دا دی چې ته یې واورې ته یې لږ مونږ ته راوړه ولکه ته دا اعتراض کړی ته جواب ته صرف ګوره هغه غریب خو په خپله ککړ نه مسلمان په شبهاتو کې اچي بعضې خلک به وایي امیر معاویه خپل زوی ولې بادشاه جوړ کړ دی ولې جوړه نو ستا دې څه کار دی دا اعتراض خو ته په قرآن کې دا اعتراض خو ته په پیغمبر کې په 2 پیغمبر
داود علیه السلام خپل زوی په بادشاهت کېنو سلیمان علیه السلام دا اعتراض ول په پیغمبرانو وکړه بیا په قرآن وکړه او بیا په امیر معاویه رضی الله تعالی عنه باندې وکړه بس خبره ختمه چې بیا زه ستا ایمان ګورم چې تا کې ایمان شته که نشته الله مو دې معاف کړي دعا وکړه الحمدلله رب العالمین